هغه بس سرکاري نوکري خو نه بس مونږ دا اناونس کړ چې را بس دام پرېښود نو بس دام پرېښود. تنظیمي ذمہواری یا دا قسمه عہدې چې دي نو دا فلحال نه دغه کوو. بیګا ما دوی ته وویل چې یاره زه خپل دغه درلېږم استعفا هغه درلېږم د خپلې عهدې نه ده هغه بس سرکاري نوکري خو نه بس مونږ دا اناونس کړ چې یاره بس دام پرېښود نو بس دام پرېښود. او دام ولنټیرلی بای چانس مونږ درې واړه ټایمینګ داسې برابر شو ګینې خدای شته چې نم لوبینګ کړی دی نم نور ملګرو سره رابطې کړي دي او بس په خپله بس دا مونږ محسوسوو چې موږ له نور کنټینیو کول نه دي پکار او بس عوامو خوښه ده چې عوام چاله وټ ورکړه او څه طریقې سره دا څه وشو دا گزارشات زموږ پارټۍ کې بالکل به یو او ورکر په حیثیت به یو او باقي عہده لکه تنظیمي دغه نشو کولی تنظیمي اکټیویټیز چې کوم دي هغه موږ سرته نشو رسولی بس دا څومره پورې چې همت او کوشش کړی دی الیکشن کې ځان وجلی دی د هغې نه مخکې پارټۍ چې قرباني غوښتې د قربانۍ هم ورکړي دي هېڅ نه په یو لحاظ شکر دی شاته نه وي پاتې شوی خو بس هغې نه څه جوړه نه شوه دا خو یو لوب و هغې نه څه جوړه نه شوه او هغه ایفرټس زمونږ زما په خیال میټیریلایز نه شو نو ښه به دی چې مونږ د خپلې عهدې پرېږدو نور خلکو ته مو خبر کړو چې نور زمونږ ښه خلک راشي او هغوی دا عهدې سنبالې کړي او دا ذمہواري مخې ته بوځي. داسې وخت و چې هغې کې چا هم په فرنټ ته نه راتلل بیرسټر صاحب زه موږ سره چې څونه زموږ کابینه وه موږ په هغې سخت وخت کې خپل ایفرټ سټارټ کړل او دا حقیقت دی چې دا 15 کاله ډېر زیات ایفرټس وشو هر یو ملګري په خپل ځای ډېره خواري وکړه ډېرې منډې مو والې ډېر په سخت وخت کې د پارټۍ دغه میشن جاري وساته خو اوس موږ هم دا ګڼو څنګه چې دوی وویل چې دا اخلاقي طور چې کله ریزلټس هغه شان دغه مطابق را نه شي نو بیا به خامخا انسان له سوچ پکاري چېرې 15 کاله ما ډېره زیاته خواري وکړه یو د مشرۍ یو رول و ما سره یو عهده وه را سره او بیا هم هغه شان نتایج را نه لل نو بیا خو پکار دا دی چې مونږ بل چاله چانس ورکوو او خپلې عهدې نه ځم زه د جنرال سیکرټري عهده وم ما سره هغې نه د استعفا اعلان کوم د پلیټفارم نه او دا به ورسره ووایو چې د پارټۍ بنیادي رکنیت د هغه به وي په خپل ځای د پارټۍ کې به خپل دغه کوو مطلب د یو کارکون په حیثیت باندې خو تنظیمي ذمہواری یا دا قسمه عہدې چې دي نو دا فلحال نه دغه کوو. لکه استاد داندلې حوالې سره ایشوز دا دي چې مونږ په الیکشن کې ګرځېدلي وو نو داسې زه څه نه شم ویلی چې مونږ شکایت سلیپ بیرو هغه پولیس سټیشن ته زه تللی یم خو لکه داسې مونږ سره د ادارو رویه خو په هغه ورځ باندې ډېره ټیک وه داسې څه منظم څه داسې څه دغه مونږ نه دي راغلی خو بهرحال هغه د پارټۍ خپل یو سټانس دی یو دغه دی هغه مشران چې څه دغه کوي مونږ خپل هدف پورې یو خبره کوو چې خپل هدف پورې دا به زموږ ذاتي یو دغه د رایې د زموږ ذاتي خبره ده ذاتي رایه زموږ دا ده چې مونږ هغه شانتې ډیلیور نه کړی شوه چې کوم پکار وو چې کوم ایفرټس وو هغه لکه وین کې لکه ټرانسلیټ نه شو نو مونږ خپل حوالې سره به خبره کوو او په خپل حوالې سره خبره کوي. زموږ د ضلع کابینې چې څونه ملګري دي مونږ چا سره رابطه نه ده کړې دا هم چاته نه دي ویلې حالانکه مونږ ته پته چې ډېر خلک په اخلاقي طور استعفا ورکول غواړي خو مونږ چاته ځکه نه دي ویلې چې مونږ هغه یو انواري دپاره دا نه کوو یو نیګیټیو سینس کې نه کوو چې خدای وکړه پارټۍ ته د نقصان ورسي خو مونږ هغه شی کو بیا مونږ لابي هم کو بیا مونږ ځان سره دلته ډېر خلک کینولي خو مونږ هغه شي نه چې مونږ اوسه پورې نه ده کړې او کیدای شي که څوک دا ګڼي چې اخلاقي طور هغه له ورکول پکار دي او کیدای شي ډېر خلکو له داسې ورکول پکار دي ځکه چې کم سړي په خپل علاقې کې دا ریزلټس راغلي دي نو اخلاقي طور خو بیا جواز نه جوړېږي چې هغه د په وضعې کیني. بیګا ما دوی ته وویل چې یاره زه خپل دغه درلېږم استعفا هغه درلېږم د خپلې عهدې نه ده دوی چې یاره سبا تاسو راشئ هلته به کینو مشوره به وکړو خبره به وکړو
پریس کانفرنس په بیا هغوی ته وایي مرګور ته هغوی به راشي په میډیا به ترو به چې دی نو ټول اعلان وشي بس ما ټیک ته دا خو خبره چې افیشلی یو شي ته اناونس شي هغه هم ورکولو نو خبره چې نن ځکه چې مونږ شکر الحمدلله داسې خبره نشي مونږ ډېرې هلې ځلې کو د ډسټرکټ په لیول په دفتر کې ذمہوارۍ ما په خپل ځاني کمې ورکړي خو زما د ټولو ملګرو ته پته بیرسټر صاحب ته پته محمد خان زموږ جنرال سیکرټري و هغوی ته پته و چې زما د خپل په حلقې په سطحو زما ډېرې بې انتها هلې ځلې وي بیا وروستو حلقه بندۍ به وشوې نورې نه وې راغلې خو مونږ خپل هغه یو سړی دا وایي چې یاره دا سخت وخت دی نو مونږ داسې وچوکړو چې زه خو په خپل ځاني درته یم چې زه خو یو فیلډ تن وم او که د 2008 نه تر 2013 پورې د عوامي نیشنل پارټي برسر اقتدار و خو هغه وخت کې زه به دا یم چې په ما یو سخت وخت و ځکه چې په فیلډ کې مونږ کلو ګرځېدو ته یو داسې هغه عجیبه عجیبه خبرې به راتلې هغه ذکر نه کول پکار چې هغه په عذاب یو بالکل یو عذاب کې به هغه وخت مبتلا و خو تښتېدلي نه و شکر الحمدلله بیا د 2013 نه پس چې کوم انتخابات وشو او ټایم راغی نو هغه یو سخت وخت و نیشنل پارټۍ سره ملا تړلې وه د ضلعې په سطح جلسې جلوسونه هر څه هم کور شکر الحمدلله ورسره به هم چې دی نو خپل یو مسلسل رابطه و په خپل حلقه کې عوامو سره هم ساتله چا سره هم چې دی او د نیشنل پارټۍ لپاره هم چې هغه هلې ځلې وي هغه هم په دغه سخت وخت کې جاري وي خو اوس بس داسې یو ټایم راغی چې یاره بس چې هر څه وشو بس هغه خبره د بیرسټر صاحب خبره چې الله ته پته چې هر څه وشو خو نور خپلې ذمہوارۍ چې دی نو هغه دا کم یو دی چې موږ سره د ضلعې په سطح هغه نشو پوره کولی نو دې د وجې نه به چې دی نو فلحال به یې ورکر یو او دا کم عهدې چې دي هغې نه زه په خپل زما ډیپټي جنرال سیکرټري چې د ضلع ډسټرکټ چارسه دی هغې نه زه استعفا ورکوم ستاسو ډېره مهرباني شي